ګیره ساتل چې دی په دې باندې مونږ شرم محسوس کوو. پټکي تړل باندې مونږ شرم محسوس کوو. زلفې پرېږدمه خلک په څه وایي زه خو شرمېږم. چاته زه د مونځ دعوت ورکړم خلک په څه وایي ما ته خو شرم راځي. حالانکه دا هغه کارونه دي چې په دې کې به ته شرم نه کوې، خو لیکن افسوس چې مونږ خلکو ته په دغه شیز باندې شرم راځي. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی څنګه حیا ول انسان څنګه حیا الله ورکړي. حدیث شریف کې راځي یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خواته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اجازت غوښتلو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم پنډۍ مبارک ښکارا وا اجازت ورکړو. راغې دین بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجازت غوښتلو. نبی علیہ السلام اجازت ورکړو راغو کېنستو چې بیا دروازه وټکېده. څوک ته وای سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ دی. نبی علیہ السلام فرمای ورته وای چې ودرېږه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صادر رواخستو خپل پنډۍ مبارک په باندې پټې کړلې. صحابه عرض کو قربان سیدنا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ راغې تاسو دا عمل ونه کړلو. بیا حضرت عثمان غنی چې تاسو فرمایي چې په کومه لار دی ځي په هغه لار باندې شیطان هم نه ځي دومره الله روب او دبدبه ورکړې هغه راغې هلته هم تاسو دا عمل ونه کړو. خو دا څه وجه دی چې سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ را دننه کېدو تاسو یې ودرېږي. اول تاسو خپلې پنډۍ مبارکې پټې کړې. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وخندل وی فرمایل چې کم انسان نه چې د آسمان فرشته حیا کوي هغه انسان نه د زه حیا ولې نه کوم. الله اکبر. الله دې مونږ ته داسې حیا نصیب کړي. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمای خېګړه په څلورو شیزونو کې دی. فرمای خېګړه په څلورو شیزونو کې دی. نفلو په ذریعه سره الله سره د محبت اظهار کولو کې. فرمای الله پاک احکامو کې صبر نکار اخیستلو کې خېګړه دی. الله پاک په تقدیر باندې راضي اوسېدلو کې خېګړه دی. او فرمای په دې نیت سره چې الله ما ویني په داسې حیا کولو کې خېګړه دی. نو ما عزتمندو قدرمندو حیات اسلام کې کم مقام ملاو دی. ابن ماجہ شریف حدیث تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بے شکا ہر دین یو خلق وی خلق وی عادت تا ہر دین یو عادت وی او فرمائی زما د اسلام عادت چھ دے زما د اسلام خلق چھ دے حضور فرمائی اغا سشاید اغا حیا دے اغا حیا دے. یعنی فرمائی زما امت کے سوک ہم بدا سے سڑای نوی چھ دے مسلمان وی چې دای حیادار نه وي دای حیا نه کوي. نو ما عزتمندو قدرمندو چې تر څه وخت پورې ستا حیا نه وي تر هغه وخته پورې د ستا دین نه مکملېږي. رب کریم دې مونږ ته حیا کولو توفیق نصیب کړي.